فرشتو په خپل اقرار وکړو چې لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سورہ بقرہ 225 کی. فرشتو یې موږ سره علم غیب نشته. انبیاء کرامو په سورہ انعام کې وې يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. امام رازی تفسیر کبیر کی لکلی پر ورځ د قیامت باندې الله تعالی انبیاء کرام راو غواړي دونه مو تاسو کې ماذا أجبتم استاسو قوم ماذا عملوا بعدكم وما احدثوا بعدكم استاسو نرستو دی قوم سکړی دی او دوی دین کې سونه ورانه کړو ځان سونه خبرې په دین کې ننويستي وي دبو چې لا علم لنا انك انت علام الغيوب. الله موږ ته خبرو موږ ته اس پته نه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سورہ توبہ کې راځي نفي العلم غیب عن النبي صلی الله علیه وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. 101 سورة توبہ. اللہ و زما پیغمبر د دې خواو شابانډو اوسیدون کې چسونه دي کنه دا منافقان دي او په دې مدینه کې دنه هم ډېر منافقان دي خو لا تعلمهم نحن نعلمهم. تاسو ته نه دي معلوم زما پیغمبر او ما ته معلوم دي. او پیریان مبارک راضی فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پیریان وی دا سلیمان علیہ السلام خو مخکې وفات شوی دی خو مخکې مړ شوی بیا سوی لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. کاش که مونږ ته پته وی امون په غیب پوی دی امون ته پته لګی درې چې دا سړی مخکې مړل نو مونږ به دې زلالت کې به عمر نو تیر کړی مونږ ځانو وجلو مونږ ټیکدار صاحب ولاړ دی او هغه مړل. فلما خر کله چې غرار تاو شنو د پته ولګی چې سړی مړل. حضرت سلیمان علیه السلام الله اکبر ز خامخ نقل اړیږي الله تعالی مطلق نفي کړی دی. مطلق نفي پیژنه الله په مخدز مکی باندې یو شخصیت یو انسان سره هم علم غیب نشته. ګورخه عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا. سورۃ الجن آیات نمبر 26 راوړو ځانو ګوره سورۃ الجن آیات نمبر 26. عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احد. الله پوه دې په غیب باندې فلا يظهر على غیبه د چا جرأت نشته چې په غیب باندې پوه شي سوا دا غنه احد یوتن نه نبی نه ولی نه فقیر نه پیر نه ملنګ نه غدا نه بادشاہ نه فرشتہ نه پیغمبر نه محمد رسول الله یو تن نشته سړیا. وما يعلم جنود ربك الا هو. مدثر کې 31 کې الله وایي نه پیژنې سو هیڅوک نه پیژنې. بہرحال حدیث کے راضی صحیح مسلم حدیث تھے پیغمبر علیہ السلام ہوئی وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُقْصَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَلَا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ. قیامت په ورځ باندې با سکسان مجرمان به راګیر کړي وي زه چې وګورم هو دا خو زما امتیان دي پیغمبر خو په امت څونه مین روز شپه به جړلي ځان کدن کې امت پسې جړلي قیامت کې به هم دې امت غم کوي سړیا هغه کې به هر پیغمبر نفسي نفسي وي
او زما او ستا پیغمبر بسوي امتی امتی الله زما امت سره نن د رحم او د کرم معامله وکړو. پیغمبر علیه السلام وایي زه به آواز وکړم چې یا ربی اصحابي، یا زما رب دا خو زما امتیان دي. الله پاک وایي فیقال انک لا تدري ما حدثوا بعدک، ای زما پیغمبر تا ته پته شته ستا نه وروستو دې خلکو دین کې څومره بدعات جوړ کړي وو، احدثو څومره بدعاتونه دین کې جوړ کړي وو. زه به بیا نور هېڅ نشم ویلی، زه به صرف هغه خبره کوم کوم چې حضرت عیسی علیه السلام کړه. کما قال العبد الصالح، لکه څنګه چې الله نیک بنده حضرت عیسی علیه السلام کړه، زه به هغه خبره کوم. زه به الله ته وایم وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، الله زه خو موجود وم په دوی کې. وکنتو څه شو آیت څنګه دی؟ وکنت علیهم شهیدا، زه په دوی کې حاضر وم ما دمت فیهم، تر څو چې زه په دوی کې وم. او یا الله فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، او الله کله چې تا زه وفات کړی یم، کله چې تا زه وفات کړم د هغې نه وروستو الله ما ته هېڅ علم نشته چې دوی څه کړي. یاران وایي پیغمبر ته د هر امتي حال معلوم دی. الله اکبر. بہرحال صحیح مسلم حدیث دی. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ڈبل حدیث دی. وقال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر السلام فرمائی لا تخیرونی علی موسیٰ، ما په موسی علیہ السلام باندې مغوره کوئ، ځکه فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، په ورځ د قیامت به ټول خلک بېهوشه پراته زه به ورسره هم بېهوشه یم. فأكون أول من يفيق، و د ټولو وړاندې به الله تعالی ما له هوش راکوي، ما به را بیداروي. فإذا موسى باطش جانب العرش، زه چې راپاسه مناسبه چې ګورم نو موسی علیه السلام به الله سره عرش خواته ولاړ. نو فلا ادري اکان ممن صعق افاق قبلي او کان ممن استثنى، و دا اوس ما ته علم، دا علم به ما ته نه وي چې الله تعالی د باندې بېهوشي راوستي وه او که دې مستثنا کړی او که زما نه مخکې دې د هوش ورکړی، په دې به زه پوه نه یم. دا صحیح بخاری حدیث دی، بخاری شریف اولنی حدیث د مسلم